مور او پلار د پاره قرباني کول ضروری دي او کنه دي. مونږ تاسو پښتنو معاشره کې دا یو رواج اونته موجود دی چې یو کس باندې قرباني واجب وي هغه خپل ځان د قرباني نه کوي خو صرف او صرف خپل کور کې چې کوم مشر وي که هغه نیاوي نیکوي مور وي پلار وي مشر رور وي تروي نو هغه د لپاره قرباني کوي ويره خپکی یره داسې لا فلا 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 داسې خبرې کې قسم بهاني او واقعتا دا شی موجود هم دي چې ورته ویني کې نو خپکیږي. به هر حال شریع حکم دا دی هر هغه انسان چې په هغه باندې قرباني واجب ده دغه انسان به قرباني خامخا کوي کوي نه کړل دغه شان دی پاتې شو او اختر ور باندې تیر شو نو اختر نه روستو د یوې حصي او مرا قیمت ورکول دا په دغه کس باندې لازم دي او واجب دي ضروری دي ور باندې. نو معلومه دا شولا چې هغه خلک چې خپل ذاتی ور باندې قرباني واجب وي او هغه خپل مور پلار د پاره کوي ځان د پاره نه وکي لا تر د پاره وکي لا بل مشر د پاره وکي دا ناروا عمل دی دا درست عمل نه دی. که خدای پاک اوس درکړي وي ځان د پاره هم وکا او دغه شانت مور پلار د پاره مشر د پاره هم وکا خو خدای پاک اوس نوې درکړي نو پتا باندې خپل ذاتی قرباني واجب د باید چې خپل اول خپل قرباني وکي بیا د هغې نه وروسته که د هغې د پاره د سره وسوي مشرانو د پاره نو هغې ته هم قرباني وکي خو که هغوی د پاره وس نه وي نو خپل ځان په دې کې ګناهګار نه کړي ځکه چې په تا باندې لازم ده که ته یې پرېږدې ګناهګارېږي او په هغوی باندې لازم نه ده که هغوی وکړي نو صرف ثواب میلاویږي مستحب یو عمل دی نفلي عمل دی دغه شان ثواب ورته میلاو شي. به هر حال نو په دې کې خیال ساتل پکار چې هر هغه انسان چې په چا باندې قرباني واجب وي باید چې اوماغه کس قرباني خامخا وکي قبل چا د پاره وس کیږي نو ودی کی کنه وینو نه دی کی او دغه شانتي هغه خلک مشران چې په کور کې موجود وي چې وس نه وي نو بیا هغه د لپاره خفګان هم ضروری نه دی بهشکه وس دی ویم بیا هم خفګان نه دی ضروری ځکه چې یو انسان باندې واجب دی یو کس د لپاره نفلي عمل نفلي نور ډیر عبادت ډیر زیات دي نور ډیر عملونه دي سړی منځو کې ذکر او کې فکر او کې هغه ټول نفلي عملونه دي. بهر حال نو هغه ته خفګان نه دی پکار.